ګرانو کتونکو سلامونه کوم. لب خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو دغه درد ته بېوسه بېڅوکه او مظلومه خلکه راځي او د هغوی اواز موږ تاسو ته وړاندې کوو. زیاتره خلک زموږ سره رابطې کوي چې ټیم راسره وي، وسایل راسره وي، نو هغه ځای ته موږ ځو او د هغوی اواز راپورته کوو. ګرانو کتونکو زموږ د پیج د لارې به تاسو تېره ورځ یو ویډیو کتلي چې د یو ورور د خپه په دې ځای کې کټ شوې ده. هغه وی چې زه 11 ډزه لګېدلې ما، بیا زه په خانمۍ پولیسو بوتللم، هلته ایثار کړلم او په دغه دوران کې زما مور او خور هغوی رالل او زما د کور دی کډه یوړله. دا یې هغه مور ده او دغه یې هغه خور ده او دوی زما سره رابطه وکړله. او ګرانو کتونکو دا هم درته ویم الحمدلله د چارسږي چې چېرته ظلم شوي یا زیاتي شوي وي، لب خان شیرپور به خدای پاک هغه ځای ته رسولی وي. یا څوک راته وایي یاره په پلانکي ځای کې معذوران دي یا غریبانان دي، نو موږ وایو یاره څه ناڅه به یې موږ هیلپ کړي وي او واقعي هماغه شانتې وي. پرون به تاسو یو ویډیو کتلی وي چې 7 کاله پس یو سړی زما دې ځای ته راځي او زما په وجه هغه ته کور او ځای میلو شوي وو، خو خواښې چې کومه ده هغه ته مسله جوړه شوې وه. چونکې زما د اړخه چې کوم دی هغه ته یو ډېره لویه ښېګړه چې ما د بیټک نه کور ته کړی و. همدغه شانتې د دې زنانه مسله وه او هغه روغه جوړه موږ د ټیلیفون د لارې چې کوم دی ښه پوره په رابطه کې وو. د دې څه د 12 لک روپو مسله هغه ټیم کې حل شوې وه چې هغه هم دغه لیورزي یا دغې خلکو په هغې د دې د وینا مطابق چې په هغې باندې قبضه کړې وه. اوس دغه رور چې کومې خبرې کولې، دا مور چې کومې خبرې کوي، نو دا به تاسو ته وړاندې کوو. فیصله به بیا په تاسو باندې وي. خو د دې مور زړه دردېدلی دی، د ده 2 جنازې یعنې 2 بچي دام دي او دا دریم زویم چې کوم دی نو دا په مړي حساب دی دغه معذوره دی. خو دا ولې معذوره شو، دې ځای ته ولې ورسېده، نو دا خبره ده. مورې څنګه راغلی یو څه به وایې؟ زویه بس موږ د دې لپاره راغلي یو چې ده ډېر زیات ظلم راغشتی دی. ګوره مخکې چې دا زما بچي مړه شو په ده باندې دعوه وشوه، ده ته موږ ووایي چې بس چې زموږ سال یې به ستا عملي. ده هغه دوکان هم خرڅ کړه، ټرالي ټیکټر هغه اونې غني ګوړه وشوه. دوی ته من بیا مو وی چې زه خیر دی چې سی هغه به وي په هغې کې زموږ ګیندې وشړلي وی چې دا زه نور نه پرېږدم کور ته. په هغې کې بیا هم چې دی نو د هر چا سره ډېرې مسلې دي، چا نه ځمکې نیولي دي، چا نه اخې جاخې دي. په هغې کې دي ماښام مو موږ ډوډۍ خوړه او په ده ډزې وشوې. بیا هم درته د خدای په قرآن لاس یږدو کو موږ ته خبر و. ده وی چې دا تاسو کړي دي. هغه پولیس راغی چې ښځې وی تاسو وی پولیسو ته وی دغه دی د خانمۍ پولیس ازیر دی وی چې دا ونیسې. بیا د ورځې نه موږ پسې غویمه جوړه کړه، لاس یې راته راواچو چې وځې د کوره. دا اخوا لاړه او موږ په تیښ باندې لاړو. د دې لور کډه مې مخکې نه کونډه شوې وه او هغه دا بارې دې تربورانو کې ایښې وه. هغه چې بیا موږ لاړو په تیښ د ده د یارې نه، هغه اوس بله ورځ چې موږ کډه غوښته موږ له نیمه کډه راکړې ده، نیمه کډه پاتې د تولیانې دي، بړستنې دي، کټونه دي، پکې دي، دا دغه دا ارس پراته دي. نو مورې یو چاسې مشران نو چې فیصلې کړې وه او د زوی نه ولې کډه وړې، ولې هلته کې ولې نه اوسېږي؟ زویه ما ته چې کوم ویلي دي نو هغه اسمان دړې نه کوي او مارې خدای دې ایمان خلاصه کړي چې زما دغه زامنو چې دا کوم وو ولې د هغوی سره په هغوی په ژوند موږ خرابې نه. خو چې موږ دوی مړه شو نو موږ دغه شو. ما ولې قرآن ورکړه، زما لور ولې ورکړه چې موږ د دا قرآن ووایي که موږ د څه نه هم خبر شوي. تا خو دغه 2 جنازې اوچتې کړي دي که نه، نو تا په څه کې زه راته قرآن خورم که د دوی په دې زوی په دغه کې موږ چېرته د بل چا سره رابطه کړې چې راشي. خبره به پرېږدو، خو دا 2 جنازې چې اوچتې شوي د دې ملزمان نیولي شوي دي، دا څو د دې نه دي مظلمان نیولي شوي. بس د موږ خپلې دښمنۍ ته پرې نه ښودو، دوی موږ سره لاندې وته دا ماشومانې په خپل ځای هغه دښمني دغه ده، دا پکې بله دراله دا د ده د دې خور سره به یې خبرې وکړو، دا مایک ځان سره ونیسئ او څه وایه تاسو په دې موقع باندې؟ داسې کار دی روکېږه نه چې بله ورځ موږ کوم دا پروګرام وکتو نو دا ټول چې دی دا بې بنیاده دی چې کومې خبرې ده کړي دي د دې تپوس او دغه چې دی د کلي د مشرانو نه تپوس وکړي چې داسې دي. تاسو وایئ چې دوی له مشران ورلېږلي، زما را مور به یې د سره ونیوله او راښکه به یې په ګېټه پورې او ورته به یې وي اولم دي، دوی ورته وي ومیله وي نه اولم دي نه، به خپله خبره به یې واپس کړه، وي به یې په والو ټکولو کې د نڅا وباسم. د هغې باوجود چې کله دې ولګېدو ده چې دا کوم کس یادوي چې ما ته یې پوله اچولې ده، زما ځمکه
ځمکه یې نیولې ده، زما جوار یې وړلي دي، نو که دا ځمکه د ده سره ثبوت وي خو ده ته دې په حواله شي، هغه له دې سزا ورکړي شي، او که د هغه سره یې ثبوت وي نو بیا دې ده له سزا ورکړي شي، ځکه چې دې هدف دی د دې 7 ماشومانو کوم دا 7 ماشومان دي دا د ټولو نه مشره ده، نو د دوی حق د وخوړو، بیا زما په حق باندې زما سیز چې بیا کله خرڅه و په زور بیا ناناغشته ما ترونو تربورانو کره کېښوده، زه بیا ما د تره زوی ته رینګ وکړو چې ګل لالا زه خپله کډه روچتو مونږ د ترور کره اوسېږو، هغه ما ته وی چې ګل هغه خو نه مني، زه به جرګې مشران ورولېږم، مشرانو ته یې وی چې نه که دوی زما مور زما خور زما د کوره تیلي موچت کړو نو زه به ښځه خور ساتم، ما ورته وی چې خیر دی ګل لالا تاسو ته پته لګي چې زه دا خو زما خپل ارسي دي او د مور مې خپل دي، دی خو زمونږ نه څو کاله مخکې بیل شوي دي، د دو زمونږ خو څه ترمنځ شته هم نه که نه، او نه زمونږ په واده کې ناست دی، نه زما د مور سره دا کال نه دویم شروع چې زما مور له داسې نه ورکړي دي او نه ورکوي، او بس درونه هغه چې مې خوري نو هغه خو بس په دې دی چې دعوه پې شوې ده، خو هغې باوجود هم د داسې ونه که بیا موږ د کلي خان پسې ورولو ظفرالله خان پسې چې دی موږ له څه فیصله وکړي، هغه وایي چې هغه په یو خبره نه رضا کېږي او نه خور پرېږدي کور ته نه مور پرېږدي، دا خو بس زه د دې صوبې مشر ته د پولیسو خواست کوم، وزیر اعلی ته خواست کوم چې موږ د دې خبیث نه خلاص کې چې زما د مور په دې حالات کې په پردو کوڅو کې ګرځي، دا ژوند دا د دې نه دی د ګرځېدو، د دې ماشومې چې دا ماښام په ژړا شي چې زه خپل کور ته ځم او دې چې دا دعوه کوي چې دا کور ما جوړ کړی دی، نو د دې دغه وشي معلومات وشي چې کور چا جوړ کړی، دا د دې ماشومې پلار او تره جوړ کړی دی، په دې الله ګواه دی، او د کلي مشرانو نه تپوس کې، او چې دا دی وایي چې دا ما نه پولیسو په زور کډوړې، د کلي مشران ما راټول کړ، ما سره د تاڼې او د چوکۍ رګو سره د دې پولیس نه راتلله، وایي چې مشران راټول کړئ ما لانجه په سره و دوه خو دنه جنازې اوچتې شوې، بیا یو ورور د کنډم دی خپل دشمنیم په ځای پاتې رو، تاسو سرور سره نښتې ورور تاسو زما دا ورور چې په کومه خبرې نښتې دي، زما د مور ته وایي چې زما د دې 2 ورونو حق چې کوم دی د ځمکې او د کور هغه ما پسې انتقال که، زما مور ورته وایي چې مرګ حق دی او زه خپل آخرت ځان له نشم خوارولی، او عادت دا دی چې د ورور د خور سره حق وي، خو د ورور د خور چې دی د ورور سره حق وي، خو د ورور د خور سره حق نه، ما سره د حق نشته او زما ور سره شته که نه، د ورور په مټو کې د خور حق دی، څنګه زما په زه د ورور یادوم چې دی موږ 2 خویندې یو، یوه نه زه واده وم کونډه شوې مو، زما پیغله خور د هغه موږ سره یې ده او دا ستاسو ځمکه څومره ده؟ بس 2-3 جریبه ځمکه دومره نه ده، یو هغې 2 ورونه مړه کړل نه هغه خو د هغې انتقال و، هغه دغه شانتې یو بدماش و چې هغه ورته وی چې ما بنده کړې ده، دوی موقع له ورلې چې په سر یې بنده کړې ده، او هغه وی چې دوی به ویرېږي په موږ به یې خرڅه کړي، بس په هغې کې داسې څه حادثه راغله، داسې واقعه راغله چې دوی هم شهیدان، هغې منظمان هغوی نیولي شوي په هغې کې دغه BBA شوې ده، د دوی هم شوي ده کیس کراس و، بیا دا رور د څنګه دا خپې چې کټ شوه دا اوس د چې د 4 ځایه ځمکه نیولې کړې ده پردی، او یو مې د دغې 3 تروریانې مې دي او د 3 واڼو د هغوی یې نیولې کړې ده، یو پکې د امې حصه ځمکه هم ده لږه شانتې، خو هغه مور ته مور نه وي د دې حصه ځمکه ته ولې نیسې، که د دې دې نیولې ده د 3 حق دې ولې نیولې دي، دې د دې ثبوت وښیي چې د سره څومره ثبوت دی، د دې کاغذونه دې وښیي، او که دا کم کس یادوي چې د پوله اچولې ده نو هغه دې وښیي ثبوت، نو زه وایم موږ سره د انصاف وشي. تاسو تور سره یې که نه، نو خو دا مسله زه حل کوم، لکه انصاف به هغه سره هم کوم که نه، هم دې وخت کې معذوره دی خپې دغه دي، لکه څنګه به کېږي، مور وي که نه، اولاد ډېر خوږ وي، 2 جنازې مو چتې کړې، دغه هم ده څنګه به حل کېږي مسله؟ بس دا دې په انصاف باندې وشي، او چې څنګه وي نو موږ هر څنګه تسلۍ ته تیار یو، خو د ده د تسلۍ درته وایم چې د دې څوک ده پسې سپورټ کوي نو هغه تسلي به هغه کوي، ځکه چې دوی په قرآن هم ورځي، قسم هم خوري، طلاق هم غورځوي، او د ټولې روجې هم خوړلي دي، دې هېڅ قسمه داسې لکه ده کې د مسلمانۍ سره هغه نشته، که د مسلمانۍ ده کې تاسو ته څه خوبي ښکاري نو دې مور ته وګوره چې ټوله دنیا ظالمه کېدی شي، خو ګورې مور ظالمه نشي کېدی، زما هغې 2 ورونو که دا ظالمه وه نو دی ولې ساتله، زما د هغې 2 وروندارو دوی خدمت ولې کو، زه چې کونډه شومه نو ما ولې زه د دې جولې ته راتلم چې دا ظالمه وه. تاسو 7 ماشومان دي تاسو سره کره کور کې، بچي ستا پلار مړ دی؟ د دې کل شانتې ماشومان دي؟ ماما
اما اشرت او موږ ورپسې جارو او ما پسې خپل ورور اما ماما م راپسې جاري ماته م یادېږي موږ ته م یادېږي بسم او خاشر دی موسانی په مقدس دی موږ ته م یادېږي او د موسانی په همدې یادېږي راته. تاسو ټول به په دغه کور کې اوسېدئ؟ ټول کور کې په لیڼ باندې یو شان کمرې وي. نو اوس د داسې چل کړی دی چې موږ یې نیمه کټ کړی دی. د دوی د پلار هغه سرکاري تعلیم ورته والي وه هغې ماته کړې ده او زمینګ یې پکې هر څه وردننه کړي دي، کټونه دي، تولیانې دي، د دې پیغلې لور مې دا منیارې وي، پرتوغاښونه، د دې ماشومې جامې نه جوړې کړي، هغې هر څه وړي دي. هغه وایي چې دلته څه نشته، را خپله کړه ده، په دې به ورته زه تسلي وکړم، قرآن به وخورم، که دې کې د دې نه کمبلې وي مخلې دوه هغې نه د هغې نه خو زه دله دا فیصله کوم نو څنګه به کوم؟ بلکل به ښې صحیح ده. د دې صندوق د دې داسې مور څنګه به کوم؟ ته ما ته ده ووایه لکه ته یو مور یې که نه، هغه دې 3 بچي دي، 2 دې خویندې دي، څومره چې ځمکه ده دا خو بس په مساوي دغه ده که دې دا وایي چې د دې مړو دغه ما پسې که او دا به دونه زی په دې کې به زه خدای ته حاضرېږم چې ده زما په دغه ټیک شي نو ټیک ته په دې کې د زما دغه مسله ټیک شي نو ټیک ته چې په انصاف باندې خلکو ته تقسیم میلو شي نو ټیک ته. نو دې وایي چې نه خیر دی دا خو ته وایې که نه، هغه داسې نه وایي، هغه وایي که نه په خدای تعالی خو کېږي نو مسله ټیک ته بس خلک هم که نه. بلکل چې څه عقیده ده او نه زیاته د دې د پلار چې څونه عقیده، بل پلار چې څونه عقیده او د هغه چې څونه عقیده، لکه هغه هم سعودي کې مزدورۍ کړې دي که نه، نه موږ له څه نه دي راکړې په دې راته قرآن که د دې پلار هم سعودي کې بسم الله الرحمن الرحیم. دا به زه په دروغه ویم او ستا ځای نه دي ما خدای د بل په لاس اوچت کړي زویه چې جانې ما زمنانه اوچت کړي دي، 2 کمبلې وې مخلې زړې ما ووینځلې، بله ورځ چې د دوی د پلار څلوېښتې وه پروس کال هغې هم نانه اخېستې دي او ما دې د خدای قرآن ووایي ما دې د دې ځای نه خدای د بل په لاس اوچته کړي چې مشین ورسرې دی د دې د پلار پینډزې ټوپک دي تماچې بد دښمني هم ده که نه، مرګ هم ورپسې دي شاته که نه، 2 کسه دنه لګېدلي دي تاسو کې دغه یو خیر په پنجره کې خوس خو ده کې یو ځوان پاتې دی که نه، هغه هم کنډم شو. نو که ما تا ته دا ووایي که نه نو زما را خوله ډېره بدي ښکاري که نه، زمین بچی یې چې دې کوم ما ته پاس کوي نو چې اسمان دړې نه کوي نو واقعي دا ګوره ناجیزه کوي، مور سره به مور ته به وپم نه کوي که نه، د مور په خپو کې جنت دی، دغې خبرې زه دغه دی که نه، هغه وایي زه دښمنیو ته پرېښې یم وي دوی ما دونه تنګۍ را تنګۍ چې تا تنګول خو تا راغشتي دي چې تا ټیکټر ولې خرڅو ټیالي ولې خرڅو ټرالی او ټیکټر هم خرڅو. خبره کوم د مور سره چې ما کومه خبره وکړه چې مساوي تقسیم کیږي نو دا قصه ختمه ده که نه، هم تاڼو ته ځي راځي په معذوره وجود باندې تاسو هم ټوله ورځ ګرځئ. بس موږ نه زما صندوق دی په هغې کې چې کوم هر څه پراته وو هغه به موږ ته میلو شي او دا چې دی نو تاسو یې تپوس وکړئ دی په هر چا باندې تنقید کوي، د هر چا سره یې ګوره ته خپل کار ساته د بل چا سره چې هېڅ کار نشته، خپل کور جوړ د کور خبره هم درته کومه چې د ده زمین نه علاوه داسې د ده چا سره نه خور نه مور نه روندار نه دا ماشومان د ده صرف خپله ښځه خپل بچي په کار دي وایي چې ارامه دي لالې دي خو چې زه دوی ته کېدم د ده دا عادت زوی ته په سرکي کې تپوس وکړه بل ځای کې مه کوه ووېرېدل وایي چې دا رقم یې ګرانو کتونکو یو خو فیصله په تاسو د مور په خپو کې جنت دی ښه د مور نه دعا والې مور وي هیڅ نه خور نه پیدا کیږي، رور نه پیدا کیږي، مور نه پیدا کیږي، پلار نه پیدا کیږي. دې مور 2 جنازې اوچتې کړي 2 زلمي بچي او چې دې د خپل د نوسو ته ګوري نو دا نیمه نیمه نه پاتې کیږي نو دې وخت کې د دې ژوند ډېر د کړمو سره مخ دی. خدای دې داسې غم چاته نه ښیي د کور غم دی اوس رور او مور خور او رور دا نښتې دي. دغه رور به زما دا پروګرام ګوري، رور مې تا دا خبرې واورېدې د انصاف خو دغه تقاضا ده، تم په معذوره وجود باندې تاڼو ته ځې پولیس ته هم راغواړي، ستا د وینا مطابق چې کور کې راکره پولیس هم ګرځي، بېعزتۍ هم کېږي، د بل چاړه ورمه راځه د دې مور خپله راشه خدای به دله د دې نه ښه درکړي دا څنګه چې درکوي په دې حالاتو کې هم درکوي د دې نه به یې ښه درکړي او مور زوی ماپ کوي خو لکه دا ګلالي ماشومان دي دا هم ستا بچي دي ښه دې بچو ته به هم ګورې دا کوم 2 بچي چې پاتې دي دا هم ستا بچي دي نو ما ته بیا ټیلیفون وکړه او چې دا مسله ده په کور دننه همدغه شانتې خلک هم دې کې هېڅ څه هم نشته دې کې اړو د بل چوره مو چې درېیم ګړي ده وویو پلانکي ده وویو خور مې دا وایي او مور مې دا وایي هر څه چې وایي اورې بچې د دوی کښې څه مساوات دی مور دی دا در په در ده په کور کې بلکل ایسه کېږي
دغه شانتې جایداد چې کوم دی ستا پکې خیسه کېږي او د دغه دوم پکې کېږي او دغه شانتې د خویندو هم پکې د خپل حصه کېږي دغه څه خبره نشته دا نورې خبرې لوړې جوړې ته راتلی شي جامې لاړې صندوق لاړه دا لاړه خو لکه دوی هم ګرځي راګرځي دا نن درېیمه ورځ د ما پسې ټلیفونونه کوي او چې اوس درته ووایم نو دا سار راغلي دي او دوی به ما ته 5-6 ګنټې انتظار کړي 5-6 ګنټې دا زما خامې ټیم دی چې زه دوی نه دا ریکارډینګ کوم او ځان سره هغه 2 نور بچي ماشومان هم راوستي وو هغې پکې بیا هم بوتله بیا پکې راله نو د دوی د خبرې نور څه کول غوښتل خو ما ورته نه زه یو کوشش کوم دا کور جوړیږي نو دغه پیغله زنانه او یو بله پیغله لورې ده یو دغه هم چې کومه ده نو کونډه شوې ده بچي یې نشته دې وخت کې په پیغلو کې شمېر کړل کېږي د دوی هم رشتې کول دي د دوی هم ژوند جوړول دي اورې چې ژوند جوړ شي څنګه نه دا د هغې خوښه نه ده که نه ستا خوښه ده ته 13 کال نه چې وړې ستا په ژوند کې د هېڅ چا کار نشته ته خپل ژوند په خپله جوړولی شي خو دا ده چې دا د مور ساتي دا دې ماشومانو ته چې ګوري دا ده نو ورور مې مسله حل کېږي دونه غټه مسله نه ده غلطۍ کېږي تا نه هم شوي دوی نه هم شوي یو بل ته به غلطۍ ماف کوو او خویندې دي مور دې ده خبرې به کېږي مور خلکو ته څه نه وي یار او خور چې کومه ده د خور خویندو نه هم دوا اخیستل دي دې وخت کې ستا ژوند چې کوم دی ډېر خطره کېدون انشاءالله دا ژوند به جوړو او دا به انشاءالله دا به دا کور به جوړو نو الله دې د دوی دا کور روغ کړي تاسو هم راته دعاګانې کوئ چې دا روغ یو کوم ډېره مننه